نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار الرجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د قران کریم یو آیات مبارکه لوستلو او په هغه کې مې د الله صفات بیان کړو خو هغه آیات مبارکه صفات په هغه باندې زمون بیان تکمیل شو صفات مبارکه فاتش ما به تاسو ته وی چې آینده جمعه به بیان وکم خنن به دتا هغه الفاظ پر ادم هندوستان په پاکستان حمله کړی دا زمون په وطن عزیز نن زتا سوتا یوسو الفاظ مبارکه کوم او بیدت یوسو واقعات وایم نن یو کافر راځي او په مسلمان عمله کوي او غیر مذهب را پاسيږي او په مسلمان عمله کوي او به مشرک کافر زندق چې د الله دشمن او دا مو ته پته ده چې مونږه جهنم زیده او هغه را پاسيږي په مسلمان حمله کوي دا ولی د دې الفاظ جواب دل درکوم تاسو ته یو څه درې جملې وړاندې ما د بدر د احد د غزوه بدر د غزوه احد د نورو غزوات بیان کړو
او صرف د هغې د مسلمان تعداد مې ذکر کړو او بیا مې د کافر تعداد ذکر کړو. زمونږ استاسو د دې سوال جواب دا دی، نور په وروسته تفصیلي ورځمه، چې په مونږ او تاسو کې د ایمان کمزورتیا راغلې ده. اصل پوینټ دا دی، زمونږ او تاسو ایمان نن کمزوری شوی. قرآن کریم کې الله رب العزت بار بار 114 آیات مبارکہ وجاهدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین بار بار ذکر کیگی. ممنن زمون مسلم ریاستونه چې څومره دي او زمونږه مسلمانان قوم چې څومره دی امت چې په نن دور کې څومره دی نو هغې قرآن کریم پرېښی. نن امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پرېښي دي. نن امت د یوروپیانو د کافرانو تعلیمی غلام جوړ شوی. د یو څو پوینټونو کې سوچ کوئ، تعلیم یافته خلک په دې ښه پوهېږي. نن مسلمان په نن دور کې مسلمان د کافرانو تعلیمی غلام دی او د هغې میشن دا دی چې دا مسلمان همیش زما غلام وي، هم ذهنن دا دیوبند لا جوړ نو په بری صغیر باندې د مسلمانانو او د پیرنګیانو برطانوي والا جنگ وو، د مسلمانانو جهاد. په بری صغیر باندې اولنې کالج وو په هندوستان کې، نو مې رانه هیر دی چې دا جوړ شو. نو د هغې یو پروفیسر یو عیسائی دا اعلان وکړ، دا آواز یې راوچت کړ، وایي مونږه په شکل او په صورت په هندوستانی وي اور عقل اور دماغ دا به د پیرنګیان وي. د دې په مقابله کې دا دیوبند مدرسه تیاره شو. اکابر علماء دیوبند ورته هم دا آواز راوچت کړ، وای په شکل او په صورت با اشعار دي، په شکل او په صورت با هندوستانی وي او زلو دماغ به اسلامی وي. مونږ یو داسې تعلیم راوچت کو چې په شکل او په صورت با هندوستانی وي، پیرنګی به وي، دل او دماغ دا به اسلامی وي. نو موږ نن مسلمانانو د کفارو په تعلیم پسې لګېدل یو. من شکل او صورت هغې خدا اعلان په هغه دور کې کړی و، خو نن دور کې هم موږ ذهنن غلامان د پیرنګیانو. او تهذیبي شکل هم اوس د پیرنګیانو تهذیبي. زمونږ چې کومه حیا وه د ایمان جذبات وو هغه دیو زمونږ نه وویسته. وجه څه ده
چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پریخي دي په ټوله دنیا کې تاسو ته یادو په ټوله دنیا کې یوازې پاکستان نه چرته په زرو کسانو کې به یو کس داسې وي چې هغه به تعلیمي اسلام سوچ فکر لرونکی وي هغه به د اسلام تعلیم حاصلوي نور 999 خلک چې کوم دی دا مونږه د پیرنګیانو تعلیم حاصلو مونږ قرآن کریم پرېښی دی نو مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الجهاد ماض الى يوم القيامه الجهاد جاری الفاظ داسې دي و جهاد به جاری وي تر ورځ د قیامت پورې جهاد به نه ختمېږي پیرنګې زما ستا نه هېرېږي که پیرنګې زما ستا نه هېرېدی داسې ډاډه به راباندې نه راتلو او بیا مشرک هندو فرست چې هندو دی او هغه په پاکستان د حمله کوي داسې ډاډه راځي وجه دا ده چې هغه زما ستا نه هېرېږي نه د هغه د زړه نه هغه د مسلمان ډر نه ختمه شوې ده وجه څه ده چې هغوی ته پته ده د مسلمانو چې کم تهذیب دی مسلمانانو خپل تهذیب پرېښی دی مسلمانانو خپل دین پرېښی دی مسلمانانو خپل قرآن پرېښی دی مسلمانانو خپل تعلیمي د پیغمبر چې کومه وینا ده تعلیم اسلامي هغې پرېښی دی نن د ټولو کافرانو مدرسو طالب ټارګټ دی مخکې به ریاست به چې کله په بل ریاست حمله کوله نو د قوم څه بې کار څه نه و د ریاست چوکۍ به یې وشتې د ریاست د چوکو څه بې کار و ریاست به په لاس کې اخیستو قوم له به د هغه ریاست قوم له به ښه ادبي شکل ورکوو څوک به چې جنګ ته مخامخ کېدو د هغه څه به جنګ کوو څوک به چې جنګ ته نه مخامخ کېدو هغه څه به جنګ نه کوو هغه له به امن ورکوو امان به ورکوو نن چې کفار څومره لګي هغه ډایرکټ مدرسه ټارګټ کوي هغه ډایرکټ جماعت ټارګټ کوي وجه دا ده چې په دې کې د جهاد الفاظ استعمالیږي اسلامي تربیت پکې کېږي د امت اسلامي تربیت پکې کېږي هغه وایي زموږ غټ دشمن زموږ مدرسه ده غټ دشمن زموږ ټارګټ قرآن دی ځکه دې کې د مسلمانانو تربیت کېږي یو مثال در کوم یو واقعه درته ویمه د مسلمانانو یو طاقت ته پیله ویم تاسو به نوم هم بار بار اورېدلی حجاج بن یوسف د دې پاکستان واقعه ده د کوم ځای واقعه ده د دې پاکستان واقعه ده ته ویم ښه هغه وخت کې لا بری صغیر پاکستان نه و حجاج بن یوسف د دې دور سلطنت په عربو باندې خلیفہ د مسلمانانو یعنی ظالم هم تیر شوی دی سخت ظالم تیر شوی خو ګورې د دین خدمات هم ډېر زیات کړي دي په دې کراچۍ کې د دې راجا طاهر یو د دې هندوانو دا مخکې ټول
اندوفرس قوم وو زمون په دې پېښور باندې وو ډېر زیات د اطرافو ته به مسلمانان پراته وو ښارونو کې اندر ټول دا کافران اکثر پراته وو نو په دې کراچۍ باندې سلطنت د راجا داهر د مسلمانانو یو ښځه د راجا داهر ګیره کړې وه دا تاریخ لیکلی دي دا زه تاسو ته تاریخي بیان کوم راجا داهر د مسلمانانو ښځه ګیره کړې ده او پوچ والا سزا ورکړي او دا هغه عربونه یو تجار راغلی د تجارت په سوچ راغلی دی د جیل مخې ته تیریږي نو دا کافران د ښځې له سزا ورکوي ریمانډ ورکوي نو د دې جیل نه دا الفاظ راوچتېږي وایي که د مسلمانانو باچا در باندې خبر شو نو 6,000 لښکر پوځیان به درپسې راولي لکه دا 6,000 لښکر پوځیان دا یو غټ لښکر و دا الفاظ د دې ښځې د دې خولې نه بار کېږي او هغې سزا ورکوي او هغه ورته ورشه مسلمانانو باچا ته دې اواز کا ورشه د مسلمانانو باچا دې را طلب کا یو تهذیبا الفاظ ورته استعمالوي په مسلمانانو پس یو قسم خندا کې چې هغه مسلمان څه شو او دا ښځه ورته دا الفاظ کوي که د مسلمانانو باچا درنه خبر شو 6,000 پوځ به درپسې راولېږي د تجار چې دا خبرې واورېدې هغه هر ځای په خپل ځای پرېښوستو لاړ عربو ته او د حجاج بن یوسف په دروازه باندې وېرېدو چغې شروع کړه حجاج او حجاج کله به چې د باچا دربار ته څوک مخکې تلل نو چغې به یې وویلې نو هغه به ویل څه هنګامي خبره ده باچا به ویل لادن نه کوي نو د حجاج بن یوسف په دروازې چغې شروع کړې نو حجاج ویل څه هنګامي خبره ده وایي دا به کس را دننه کوي څه وجه ده نو حجاج بن یوسف ته چې دننه کو وایي صاحب تللی وم پلان کې ښار ته د کراچۍ ته به داسې خو زما سره ټول لیست دی پاکستان د دې ښارونو مخکې موجود دی د پېښور نوم هم بدل نوم دی د دې کراچۍ د دې ټول پاکستان ما سره دا لیست پورته خو مې نه ګټو وایي پلان کې ښار ته تللی وم وایي دغه شانتې کار د مسلمانانو ښځې ګیره کړې ده حجاج بن یوسف فټافټ محمد بن قاسم طلب کو دا د دې گورنر وو محمد بن قاسم دا صفه سالار مو د پوج نو فټافټ طلب کو وشا بزر راشه د تجار ته وای څومره فوج غوستل دي وای 6,000 حجاج بن یوسف ته وای 2,000 فوجیان موزه دا ډېر ناشنا اخرنۍ خبره ده تکوما وای وره محمد بن قاسم چې ګورې د راجا داهر دی راته راوستې نه وي ښځه خو به راولې وګورې چې دا کم د دې ځای ګورنر دی او دا کم د علاقې مشر دی دا به راته حاضرې چې دا دې راته حاضر کړی نه وي خیر دې نه شو چې را نه شي کښتۍ وسوځوه چې را نه شي ګورې د په کراچۍ باندې د راجا داهر څومره فوج په هغه ټایم موجود دی کتابونه لیکي 2,00,000 دغه ټایم باندې په دغه ځای باندې موجود دی او د محمد بن قاسم فوج څومره دی 12,000 ټوله کراچۍ هم فتح کړه جنگ وکړو ټوله کراچۍ هم فتح کړه او دا ښځې هم ګرفتاره کړه دا هم بوتله او راجا داهر هم ګرفتار کو باچا دې غواړي صاحب خبرې به وروسته کېږي د مسلمانانو باچا دې غواړي
هغه به سره حساب هغه کوي زما صرف گرفتاری دستا ته د مسلمان طاقت یو قوت وجه سوا د ایمان جذباتو د مرګ نه نه ریدل تاسو ته یو درې هفته وړاندې ما د مسلمانانو د جهادونو فهرست ویلی و قسم دی څه علاقې په 30 کسانو فتح شوي دي څومره په 30 کسانو دا ایران په هغه ټیم باندې دا ټول یو عمر بن عبدالله عمر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا څه په 300 کسانو فتح شوي خټ ریاست غټ باچاهت دا د مسلمانانو یو طاقت یو قوت و نن د هر دنیا نه راځي کافر په مسلمان تسمار شروع کړي او مسلمان پریشان دی دا د دې درې څلور میاشتو مخکې خبره ده په فلسطین کې یو اسرائیلي راوچتېږي یو فوجي د بچي په مخ کې پلار وجني او دا بچه مسلمانانو ته یو شکوه کوي وای اے مسلمانانو د الله په دربار کې به زه الله ته ګیله کوم چې نن د کفار راځي په موږ باندې او مسلمانان نه ته ګوري او بل یو ناشنا چې د بل اسرائیل د ټولو مسلمانانو په منځ کې د یو ټوکړه ده خو ولې مسلمان د الله دین پرېښی د دې جهاد سره په مناسبت سره یو قاری صاحب واقعه درته ویمه یو ملګری مې دی ناګومان کې پېشیمان دی سعودي عرب کې پېشیمان و ما مولوي صاحب ولې راغلی د الله بنده ډېر مراعات ته پرېښودل و چې کله امام شو تقریبا څه 15 شپږ کاله امامتي ملته کړې وه سعودي عرب کې وای د سحر په منځ کې به مې ضمناً بعضې وخت کې هغه تاسو به وینئ بعضې علما یو آیاتونه وایي بعضې علما بل آیاتونه وایي په فرض منځ کې وایي زما جهادي آیاتونه مبارکه زما په زبان اورېدلې ما به ډېر هغه استعمالول وایي د سعودي عرب اخبارات والا رال ایجنسینی چې مولوی صاحب دا عربستان نه دا پاکستان نه دی دلته به دا جهادي الفاظ پرې دی عام لوکل کې مونځ دی عام روټین کې مونځ مونږ کوو دا عربستان دی دا پاکستان نه دی ګورې دلته به ته دا جهادي آیات مبارکه پرې دی غټ قرآن دی خو بل ځای وایې که نه والله و زمزت کې رالم وای ما وی چې اوس په همدغه ویم یو شپږ ورځې مې دا ووې تک چې ګرفتار یې کړم شپږ کاله مې د هغې اوسه په جیل کې تېر کړل ګناه مې صرف دا وه چې جهاد د جهاد الفاظ آیاتونه مبارکه به مې لوستل صرف دا مې ګناه وه وی هغه به ما ته دا الفاظ کول وای دا بیت الله شریف نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نفرت نه کوم نو د ټول سعودي عرب نه نفرت کوم ډېر څو غوسه وی دا له پکې الله دې قوم پیدا کړی نو نن مسلمان وجه دا ده چې نن مسلمان خپل جهاد پرېښی نو ځکه په ما او تا باندې کافر داسې جذباتو باندې راسي
د دنیا په بل ګوټ کې چې کم د عیسائی سره ظلم وشي کنه معمولی غونته کې ظلم د دنیا په بل ګوټ کې حالانکه زموږ پاکستان چې اقلیت له څومره تحفظ ورکړی دی ګوره دا یو خبره یاد وساتئ چې د دنیا په یو ګوټ کې داسې تحفظ نشته څومره چې پاکستان ریاست اقلیت له تحفظ ورکړی ما دا وکتل ډېر ریاستونه دي د خپل ریاست دا په حیثیت د پلار او د مور دی خو په دنیا کې داسې یو ریاست نشته ما سوا زمونږ د دې ریاست نه چې د خپل قوم سره سخت ظلم کوي خو زمونږ اقلیتو له ښه تحفظ ورکړی خو بیا هم زمونږ وطن عزیز دی مونږ ته ډېر قابل قدر دی مونږ په خپل وطن عزیز باندې ځان قربانوو دا ملک زمونږ علماو آزاد کړی په دې ملک باندې زمونږ علماو قربانیانې ورکړي دي د پاکستان کې که د یو عیسائی سره معمولي غونته کې د عیسائی مذهب سره معمولي غونته کې ظلم وشي که نه امریکا پې هلته غصه کېږي او زما د کسر د دا ظلم ولې کړی دی ډایرکټ پې امریکا غصه کېږي که چېرې د یو یهودي سره معمولي غونته کې د دنیا په ګوټ کې بل ظلم وشي اسرائیل پې زر غصه کېږي اسرائیل ریاست او زما د یهودي سره ظلم ولې کوې اقلیت له تحفظ نه ورکې نن چې په فلسطین کې زما مسلمان ټوکړې ټوکړې دی د هغې جواب نشته ډېر د افسوس خبره ده نن چې په فلسطین کې زما مسلمان ټوکړې ټوکړې کېږي زما مسلمانان شهیدان کېږي زما بچه شهیدان کېږي زمونږ ښځې شهیدان کېږي قسم په خدای چې او مسلم ممالک ورته داسې ګوري او نن د دې کفر مقابله نشي کولی نن چې کفار راځي په مسلمانانو باندې حمله کوي نن هندوستان په پاکستان حمله کوي لګیا دی او دنیا ورته ګوري جواب نشي ورکولی په برما مسلمانانو باندې چې ظلم وشو یو کس رافانه سي چې د هغې جواب یې کړی وی په هندوستان کې یو صوبه د یو گورنر هندو مقرر شوی دی او په هغه صوبه باندې په مسلمانانو بې انتها ظلم وشو مسلم ممالک ورته تش ګوري جواب نشي کولی وجه څه ده چې قرآن کریم یې پرېښی دی تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي دي او زمونږ نه جهادي جذبه اوچته کړې ده ډاکټر شیخ شر علي شاه صاحب دی الله وبخښي ټایم نه یو الفاظ کوم اخرنی بیان بندوم د حقانی جامع حقانی شیخ الحدیث تقریبا یو لس کاله وړاندې پنځه لس کاله وړاندې امارت افغانستان کې د مجاهدینو سره سخت ظلم کېدو په هره ځمکه کې په مجاهدینو باندې دنیا تنګه شوې وه نو ډاکټر شیخ شرعي شاه صاحب الله ته ژړل په هره جلسه کې وی یا الله نن په مجاهد ځمکه تنګه ده د مجاهد په ځمکه د قدم د ایښستو ځای نشته یا الله ته د مجاهدینو نه په خپل ځمکه ځای ورکړي دا مجاهد د چا په حمایت کې ولاړې د چا په سرپرستۍ کې ولاړې دا د مسلمان شانه بشانه دی ریاست پاکستان ته اخرنه یو پیغام ورکوم چې الحمدلله خدای دې نه راولي خدای دې نه راولي خدای دې امن قائمه کړي خو زمونږ د آرمي په شانه اوس مخکې او شاته به زمونږ پاکستاني قوم ولاړي او دا علما به ولاړي خو چې کله د دې علماو سره ظلم او زیاتې کېږي نو بیا ورته ریاست هم ورته لاس پړاقی خوشحالي کوي د هغه ظالم سپورټ کوي او د دې قوم سره چې ظلم او زیاتې کېږي قسم په خدای چې ریاست یې سپورټ کوي د ظالمانو
خو بیا هم زمونږ وطن عزیز دی، مونږ له قابل قدر دی. مونږ به هر قسمه جهادي جذبه کوو، مونږ به هر قسمه د دې ملک لپاره شهادتونه قربانات به ورکوو. الله دې په موږ ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.